السلام علیکم ملګرو، راځئ د ماشومې نن داسې څه وویل چې د ټول خلک وژړا او زه پخپله هم په ژړا باندې مجبوره کړم. تاسو راځئ دا ویډیو راسره وګورئ. افغانۍ ماشومه ده، یو شعرونه ویل دي او په دې شعرونو باندې څه حد کړی دی، څه د ژړا مقام دی، څه ضلالت مقام دی. راځئ ځو ویډیو طرف ته. ویډیو را ضرور وګورئ، د نور ملګرو سره هم شیر کړئ، په کمنټ کې خپل رایې ضرور راکړئ چې زموږ څومره پښتانه دا ویډیو هغوی ته ورسوئ. ځو ویډیو طرف ته، ویډیو درسره هم شریک کوم. بیا راځئ زه درسره خپله هم یو څو خبرې کوم. ځو ویډیو طرف ته. ظالمه ولې افغانان ژړوي، کله اردن کله لغمان ژړوي. لږ څه د خدای له قهره وویرېږه چې په روژه کې مسلمان ژړوي. کله راکټې په کونړ اوروي، هلته وزیرستان ژړوي. وایه تر څو به د اسلام په نامه، وایه تر څو به د اسلام په نامه په هر بازار کې یتیمان ژړوي. اختره مه راځه زموږ وطن ته، اختره مه راځه زموږ وطن ته، بیا مې په ویړه په خفګان ژړوي. ښوونځی مې نشته اختر څه کوم، ښوونځی مې نشته اختر څه کوم. نو سره واړه هېوادوال ژړوي. د جهنم کندو ته وغورځېږي، د جهنم کندو ته وغورځېږي، بیا مې په ویړه په خفګان ژړوي. بخښنه غواړم ټول ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نن زموږ د پښتون یو داسې شاعري کړله د ژړا مقام دی. تاسو ولله څه ناشنا شاعري کړله، ځکه چې په افغانستان باندې څومره سخت دي، څومره جنګونه د امریکې د وجې نه 20 کاله پکې امریکې والا ناست که نه، او اوس هم هغه دغه ته نه پرېږدي، ژوند ته نه پرېږدي، اوس هم پرې هم خپل کوښښ کوي امریکې والا. نو د الله پاک قدرت ته وګوره، طالبانو ته هم هغه ځګی واخیستو، اوس پرې هم څه کوښښ دی کوي، او طالبان هم ډېر زبردست دي، د هغو د وجې نه دي امریکې والا نشي راتلی. نو زمونږ ټولو ته دا درخواست دی چې زمونږ د یو بل سره یو شو، د یو بل خپې نه ووینو، انشاءالله موږ به ډېر زیات عزت ومومو، موږ به چېرته د ضلالت ژوند تېر نه کړو. نو راځئ نو زمونږ د ژوند صرف مقصد دا نه دی، ځکه چې موږ د خپل یو پښتون ورور هم راچوت کړو، ځکه چې هغه د غورځېدو نه وساتو. ځکه که موږ د یو بل خپې پرېښودې، خپې وهل هم پرېښودل، نو موږ به انشاءالله په ژوند کې ډېره زیاته ترقي وکړو. ځکه موږ د خپل یو بل کمزورۍ لټو، په یو بل باندې الزامات لګو. که د افغانستان پښتانه دي او که پاکستان پښتانه دي، موږ ټول یو پښتون یو. ګوره موږ هسې دې خلکو جدا کړي یو، په منځ یې دوه کړي یو، ځکه خو موږ څه کولی نه شو که نه. که اوس یا موږ د افغانستان والا سره وی، یا موږ افغانستان د پاکستان والا سره وی، نو بیا به ډېر زبردست وي، ځکه چې موږ پښتانه ټول یو وی. نو موږ به